چې آیا دا قادیانیان د ځان دپاره په دې پاکستان کې جدا سټیټ جوړول غواړي. مفتی محمود رحمت الله علیه یو تحریک شروع کړ، د هغه سره نور علماء کرام لوی قربانۍ ورکړي، او دا یو داسې متفقه تحریک و چې په دې کې چا دې ته نه کتل چې دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا اهل حدیث دی، نه، ټول مسلمانان نومي مسلمان هغه جذبه خپله ښکاره کړه. بټو صاحب دا وزیر اعظم و په 1974 کې په جون کې دا معامله پارلیمنت ته پیش شوه چې یاره دا دې راوغوښتلی شي او د دوی سره دې څه مکالمه وکړی شي. بټو صاحب دغه خلک را وغوښتل، په وخت کې د دغې قادیانیانو مشر چې کوم خلیفه به یې ځان ته وي هغه میرزا ناصر و، میرزا ناصر قادیانی، دا د دې مشر قادیانین وسی و. دی راغی پارلیمنت ته را وغوښتلی شو او مفتی محمود رحمت الله علیه، حضرت غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه او داسې اکابر مشران د هر یو مکتب فکر په دغه وخت کې په پارلیمنت کې موجود. دا چې کله را وغوښتی شو نو مفتی محمود رحمت الله علیه به فرمایل چې کله دی راغی نو چې خلکو ورته وکتل نو ده پټکې وهلی او تک سپین په دې سر باندې یو پټۍ لګولې وه، لا اله الا الله محمد رسول الله پې لیکلې وه، سپینې کپړې اچولې وې او اوږده ږیره وه، تکه سپینه ږیره وه. ما الله ته سوال شروع کړه چې الله دا خو شکل او صورت د مسلمان جوړ کړی دی، د دنې نه دی کافر دی، دا کم خلق چې ناست دي زه به دې خلکو ته دی څنګه ثابتوم چې دی کافر دی، ربه ته زما مدد وکړي. دی راننوت 11 ورځې د په میرزا غلام احمد قادیانی باندې بحث وکړو چې دی پیغمبر دی. 11 ورځې حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه هغه په پارلیمنت کې موجود دی. 10 غنټې مفتی محمود رحمت الله علیه په د باندې جرح وکړه. 10 غنټې 28 اجلاسه د دې مسلې دپاره پارلیمنت ته راوغوښتلی شو. 28 اجلاسه او 96 غنټې ریکارډینګ د دې مسلې د پارلیمنت دا چې کوم دی نو دا وشو. اوس موجوده شکل کې 15 جلد کې یو کتاب لیکلی شوی دی، په هغې کې دا ټوله مسله ذکر ده. او مفتی محمود رحمت الله علیه داسې جاندار جوابات ورکړه، داسې جاندار جوابات چې اخیره کې کله فیصله کېده نو په پارلیمنت کې 130 ووټونه او 130 ووټونه ټول د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه متعلق راله چې په دغه وخت کې اسلام وګټله او کفر چې کوم دی نو هغه وبیلله. او دا فیصله وشوله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آخري نبی دی، د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد با دنیا ته بل نوی نبی نه راځي. څوک چې دا ګڼي چې بل نبی راځي نو ستاسو نه تپوس کوم هغه څه دی؟ اواز رانغی، جاندار اواز پکار دی. هغه څه دی؟ کافر دی. هغه څه دی؟ څوک چې په هغه باندې ایمان لري هغه هم څه دی؟ کافر دی او لوی زندیق دی، لوی زندیق دی. تاسو دین ته به یو سوال راځي چې یاره دا قادیانی ولې لوی زندیق دی او ولې لوی کافر دی؟ په دې ملک کې خو نور کافران هم ګرځي خو چا ورته څه ونه وي، هغه حقوق ورته میلاویږي. په دې کې یو فرق دی. فرق دا دی چې بل کافر که پاکستان کې ګرځي هغه ته هغه حقوق میلاویږي، بېشکه میلاودي شي، ده ته چې کوم حقوق میلاویږي بېشکه میلاودي شي، خو چې ځان ته کله کافر ووایي. بل عیسائی ګرځي خو ځان ته مسلمان، اواز را کوئ، ځان ته مسلمان نه وایي. یهودي ګرځي خو ځان ته مسلمان نه وایي. هندو ګرځي خو ځان ته مسلمان نه وایي. ځان کافر اقلیت حساب کړی دی. قادیانی داسې یو بوټی دی، داسې یو رزیل سړی دی چې دی د مسلمان لیبل لوګو په ځان باندې چې کوم دی نو څه کوي هغه استعمالوي. ځان ته مسلمان وایي. د دې مثال داسې دی لکه په دې بره بازار کې یو سړی کینی غوښه خرڅوي، راولي غوښه د خنزیري او د پاسه یې پې لیکلي چې تازه د ګډ غوښه. څه یې پې لیکلي؟ تازه د ګډ غوښه. تاسو ماته ووایئ دا سړی به دغلته کې څوک برداشت کړي؟
ولی لیبل غلط استعمال کړی دی لوګو یې غلطه استعمال کړی ده ټریډ غلط استعمال کړی دی مونوګرام غلط استعمالوي مونږ مسلمانان یو راځي دي مونږ ته اعلان کو فراخ دلی کو محمد رسول الله آخري پیغمبر اومنئ د هغه نه بعد دنیا ته بل نبی نه راځي دا خبره زموږ سره اومنئ زموږ وروڼه خو چې کله دا نه منئ تاسو د قانون د آئین هم خلاف ورزي کوئ د آئین هم غداران یې د مذهب هم غداران دا دومره حساسه مسله ده د غزوه تبوک په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا جهاد لولېږل حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې امیر مقرر ک چې زه نه ما ته به زما په ځای باندې دلته کې کارونه سرانجام کې علی رضی الله تعالی عنہ هم پاتې ک علی رضی الله تعالی عنہ ته وی تبه هم پاتې شي او تبه زمونږ د کور اهل خانه چې کوم اندرونی معاملات دي دا به برابر ساتي اوس علی رضی الله تعالی عنہ خو کرارو حیدرو داغه په زړه کې خو شجاعت د الله رسوله د رومیانو سره جګړه ده او زه به څنګه پاتې کېږم ما ته اجازه راکړه چې توره وچلوم خپل غیرت د کافر مخ کې ښکاره کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه جذبات چې ولید نو د تسلی لپاره ورته رسول الله مبارک هغه ته وایي اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى ته په دې خبره باندې نه راضي چې ته زمانه شاته داسي لکه څنګه چې د حضرت موسی علیه السلام نشاته حضرت هارون علیه السلام کله چې موسی علیه السلام کوی تور تلل نو خپل نائب څوک پرې خو دی هارون علیه السلام ته په دې خبره نه خوشاله چې ګوره ته ته دومره لوړه مرتبه میلاویږي لکه چې څنګه د موسی علیه السلام نشاته خلیفہ هغه هارون علیه السلام ګرځیدل د قصیته زمانه شاته خلیفہ جوړ شي نائب زما جوړ شي دلته اوس فورن به د چا ذهن ته دا خبره راتله چې یاره د موسی علیه السلام نه بعد خو هارون علیه السلام پیغمبرو نعوذ بالله دا وهم او ګمان کېده معمولی غونته کې شی بس سوال راته چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد با حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبري دته بچرته د رسالت صحیح سملاویږي فورا د سکند د کا سوچ او فکر ختمولو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد سو فرمایا الا انه لا نبی بعدی ته زمانہ بعد دا سی لکا د حضرت موسی علیہ السلام نه بعد حضرت هارون علیہ السلام خو ګوره خبردار زمانہ بعد بل نبی دنیا ته ناراضي زمانہ بعد بل دمی دنیا ته نشی راتله زما باندې د نبوت دا سلسله دا ختمه شوې ده زه آخري پیغمبر یم او آخري پیغمبر دا د امت ته جوړاو د پاره دی په دې باندې امت راغونډ دی چې هر یو معامله راځي زمون آخري اکای سي زمون آخري پوینټ سي هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس وي د نبوت لپاره داسې یو شان پکار دی چې هغه په ذات کې هم اعلی په خبره کې هم اعلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات هم اعلی دی محمد رسول الله د محمد نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ته هغه هم کمال ته رسیدلې دی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس د الله نه بعد اوچت شخصیت دی او دغه قادیانه خو هغه خو پسترګه باندې کاناو پسترګه باندې سو کاناو یو سترګه نو دومره فزول سړیو دومره قمقل سړیو په جیب کې به یو جیب کې به ګولا چول او په بل جیب کې به د لوټا چول او د اسماتی دا لوټا نو ګولا خوراک به ډیر خوخو نو اقل لوټه باندې به او د سم وچاو کله نه کله به ته پته نه لګی دا د ګولې په ځای باندې به لوټه راوغسته دا غینه به چکو او ځانته سوي ځانته نبی وي نبی نعوذ بالله غټ کتابونه خپل لیکلي وای دا په باندې به وحی کېده خو چې کتابونه وګوري نو هغه کتابونه ټاکی کړلی
9 صفحې 10 صفحې 20 صفحې 10 صفحې جلدونه ټاکی کړلی وای دا وحی رسبي صرف به زپېګما او بل څوک پی نه پی کله نا کله وېما د بازي انسان د پاره یو عظیم سبب د مغفرت هغه یو معاملې وګرځي د حضرت بټو صاحب د پاره ګوره حقیقت دا دی چې دا لوی کار هغه کم کړی ختم نبوت ته مسله د دې عقیده د کم تحفظ کړی دی چې قادیانه دا کافر دی دا که په دې ملک کې وخت تیری نو دا به د څه وخت تیری دا به د کافر په شان دی وخت تیری خپل عبادتګاه ته جمعات نشي ویلې دا خپل आवाज ورکولو ته د عبادت لپاره اذان نشي ویلې د خپل کتاب ته قران نشي ویلې وحي ورته نشي ویلې دا به کوم دین ډیر په حساسیت باندې وخت دی په دغه مناسبت سره دا فیصله چې کوم شوی و نو دا په 7 سپتمبر باندې شوی و دا کومه فیصله چې مونږه وس ذکر کړل تاسو مخه دا په 7 سپتمبر 1974 باندې دا قانون پاس شوی په 15 بجې باندې په 1974 کې دغه اجلاس منعقد شو لول بټو صاحب تقریر وکړ بیا مفتی محمود رحمت الله علیه تقریر وکړ بیا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه هغه تقریر وکړ او دا خلک چې کوم دینو دغه سي د پاکستان په دغه پارلیمنت کې غیر مسلم کافر اقلیت دا قرار کړی شو او بیا سېنات ته دغه معاملې لاړه په 9 بجې باندې په دقه تاریخ په سېنات کې دا مسله دا ور وړاندې شوله او په سېنات کې متفقه تور باندې دا مسله دا الله پاک چې کوم دینو سره ته ورسوله لول پاکستان دا هغه ملک ته چې قادیانیان په اولنی ځل باندې په دې کې غیر مسلم اقلیت قرار شوی دي بیا د دینه بعد په نورو ملکونو کې دغه قادیانیان غیر مسلم اقلیت قرار شو په دې مناسبت سره سبا 50 کال د دې پوره کی د دې مقدمه سو کال پوره کیږي 50 کال ګولډن جوبلی پنوم باندې تحفظ ختم نبوت په مینار پاکستان کې سبا په دغه خوشحالي کې چې کوم دینو یو جلسه مناوي او په دې کې سیاسي تور باندې څه دخل نشته دی بلکې ټول مسلمانانو ته چې نوم د تحفظ ختم نبوت د رسول الله مبارک په زړه کې درد لري عشق لري نو هغه به د لپاره خواهش کوي 50 کال پوره کیږي دغه فیصله په دې مناسبت سره الته کې مینار پاکستان کې د مازیګر د مون نه بعد یو عظیم الشان اجتماع مقرر شوی ده کوم مسلمانان په هغه کې شرکت کولای شي ضرور لاړ شي ګوره 50 کال پوره شو د رسول الله مبارک د ذات مسله ده د عقیده ختم نبوت مسله ده چې خو جوش در جوش مونږ په هغه کې کوم دین هغه شرکت وکړو کڅوک نشیتله خپل پیسې را واخلې بل ملګری لور کوي چې د چا خواهشي هغه ولېګو خپل ځای باندې که هغه هم نشو کولای نو کم از کم د دغه د کامیابی د پاره او د دغه قادیانی د هر قسمه میشن د سرکوبۍ د پاره او د خکته کولو د پاره خو دعاګانې کولای شو کنه ان شاء الله الله سبحانه وتعالى حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پورا انسانیت لپاره آخری پیغمبر را لېږلی او دا زمونږ د ایمان جز دی چې مونږ ورته عقیده د ختم نبوت وایو کچری یو انسان په عقیده د ختم نبوت کې شک کوي دا انسان کافر دی دا د اسلام نه خارج دی عقیده د ختم نبوت څه ته ویل کیږي چې در حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد دنیا ته بنوي نبی ناراضي د نبوت سلسله په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تمام شوی ده پورا شوی ده حدیث مبارک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې زما او د نورو انبیای کرامو مثال داسې دی لکه یو بیلډینګ دی هغه بیلډینګ سر ته ورسیږي یو وخت پکې پاتې خلک راځي غیر چاپیره د هغې نه تاویږي او تعجب کوي حیرانتیا کوي څومره شاندار بیلډینګ دی بهترین بیلډینګ دی او دا یو وخت پکې نه ده لګېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زه دقه یو وخت زما د نبوت مثال زما د رسالت مثال د دقه خخت دی زما د راتلونه بعد دقه خخت ولګېده د نبوت دا قصر د نبوت دا بیلډینګ دا سر ته ورسېده نه به اوس د دینه یو خخت کمولی شي او نه به په دې کې بله یو خخت سیوا کولی شي
نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آخری نبی دے. په یو روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وای زرد چې زما په امت کې با 30 دجالون کذابون، 30 داسې دروغجن نبیان راځي چې هغه ټول به دا ګمان کوي، د دروغ ګمان به کوي چې زه نبی ما. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد فرمایي انا خاتم النبیین، زه آخری نبی ما، لا نبی بعدی، زه آخری نبی ما او زمانه بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا دا نشته. کچره یو انسان په دې عقیده کې شک کوي دا سړی کافر دی، دا مسلمان نه دی. او دا عقیده د قرآن مجید د 100 نه زیاتو آیاتو مبارکونه ثابته ده. دا عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 200 نه زیاتو احادیث مبارکونه دا عقیده ثابته ده. حضرت مفتی شفیع رحمت الله علیه کتاب لیکلی ده ختم نبوت، په هغې کې د قسل آیات دغه 200 احادیث چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیده ختم نبوت چې رسول الله مبارک آخری نبی دی د دې په شانداره طریقې سره تذکره کړې. مخکې یو جمعه کې ما په دې باندې تفصیلي بحث کړی، که ستاسو یادېږي، په دې عقیده باندې چې د دې عقیدې د تحفظ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړی شوي دي. دومره قربانۍ ورکړی شوي دي رسول الله مبارک د دور نه واخلي، د مسیلمه کذاب او د اسود انسی د هغو سره جنګونه شوي دي، صحابه کرام شهیدان شوي دي، او هغه صحابه کرام شهیدان شوي دي چې هغو ته لوی مقام حاصلو، خصوصا حفاظ صحابه کرام په دغه مسیلمه کذاب سره چې کوم جنگ شوی دی، و نیم سوه دغه صحابه کرام چې هغو د قرآن حافظانو هغو شهیدان شوي دي په دې معامله کې. 1200 صحابه کرام د مسیلمه کذاب سره د چې کوم د نبوت دعوه کړې وه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې په ده پسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لښکر ایستی و، 1200 صحابه کرام پکې ټول شهیدان شوي. و نیم سوه صحابه کرام پکې هغه و چې د قرآن حافظان، 2000 کسان د مسیلمه کذاب د هغې دروغجن د مرداران شوي دي په هغې جنګ کې. نو دغه سلسله جاري وه حتی تر دې پورې رضا غلام احمد قادیانی د هغه پیروکار ډېر په زور او شور کې و. غلام احمد قادیانی په دې دور کې د نبوت دعوه کړې وه، وی زه نبی ما، آخري نبی، او زه مسیح موعود ما. د نبوت دعوه وکړه او ډېر شه خلک پسې ورپسې شو، څوک په پیسو اغستی، څوک په لالچ اغستی، څوک په ښځو اغستی، ځان له یو جپه جوړه کړه او ځان له یو جماعت جوړ کړ، جماعت احمدیه، او ځان ته د مسلمانۍ نسبت هم کاو او دومره نسبت په ځان ته کاو وی به چې دا قرآن په ما باندې چې کوم آیاتونه نازلیږي نو هغه د قرآن نه نعوذ بالله بهتر دي. موږ مسلمانانو ته به کافران وي، څوک چې په ما باندې ایمان نه راوړي دا کافر دی، دی زندیق دی. او حتی تر دې پورې به خبرې کولی چې چا په ما باندې ایمان نه دی راوړی نو هغه د حلالي زوی نه دی، هغه حرامي دی. نو کله چې پاکستان آزاد شو نو دیو ډیر په زور او شور کې مالدار او پیسې به خرج کولې، حتی تر دې پورې چې په اعلی عهدو باندې هم د پاکستان دغه قادیانیان دا مشرانو او هغو سنبال کړی وي. ظفر الله خان دا اولنی وزیر خارجه د پاکستان، هغه هم قادیانی و. کله مسلمانانو دا حالات ولیدل چې دا ملک پاکستان د څه دپاره آزاد شوی دی، د خلکو دا قربانۍ د څه دپاره ورکړي دي او دلته کې اوس چلیږي څه، نو په 1953 کې د دې دپاره یو تحریک وچلېده. ما دا خبرې غور سره واورئ.
په 1953 کې د دې لپاره یو تحریک وچلېده او ډېر عظیم الشان تحریک وچلېده. دومره عظیم الشان تحریک وچلېده چې دې سیاسي طور باندې دې ظفر الله خان قادیانی مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف ورساو. د ریاست هغه زوري استعمال کړ. په هر ځای کې چې مسلمان لیده چې په دې تحریک کې دی شامل دی جیل ته به اچاو. تر دې حده پورې چې دا تحریک څومره وچلېده نو د 1953 په دغه تحریک کې 10,000 مسلمانان دا شهیدان شو. 10,000 مسلمانان. دا تحریک د تحفظ ختم نبوت لپاره او د 1,00,000 نه زیات مسلمانان دا قید و بند ته واچولی شو، دا جیلونو ته واچولی شو. سخت ناکړ دی د هغې سره وشو، سخت تکلیفونه په هغې باندې تیر شو. تاسو ته مخکې ما څه واقعات هم د هغې نه ذکر کړي و که ستاسو یادېږي. د 1953 په دغه تحریک کې خلک را جمع شوي دي، اوازونه کوي، د ختم نبوت ناره لګوي، د زنده‌باد ناره لګوي او یو جنج را روان دی. ډولۍ ده پکې، ځوان هم دی او دغه جینۍ هم ده، مور یې ورسره هم ده. د دې هلک نه تپوس کوي بچو دلته کې دا ګڼه د څه ده؟ دغه د واده ځوان ورته وایي دا ګڼه د تحفظ ختم نبوت په متعلق باندې را جمع شوې ده. د دغه تحریک د تحفظ دپاره د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره دا خلک را جمع شوی دی او آواز لګوي. دغه مور خپل زوی ته وایي دا تڼۍ ورله کولاوئ، وایي بچو دا تڼۍ مې درته کولاو کړې، لاړ شه ګریوان وشلوه، ستا واده زما اوس نه دی په کار، وجنګېږه، په دې تحریک کې شامل شه، د عقیده ختم نبوت تحفظ وکړه، آواز ولګوه، ستا په سینه باندې ګولۍ ولګي او سبا د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې ستا سره د حورې واده کیږي او ستا په واده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله موجود. دغه جوان زی په دغه تحریک کې شاملیږي حتی تر دې پورې چې څه وخت بعد دغه مور لا شهید چې کوم دی نو په کټ کې راوړي. نو دا تحریک چلېدلی و، د کالج او د یونیورسټۍ دغې هلکانو عظیمه قرباني ورکړې وه. یو هلک د کالج نه را روان دی، د هغه سره کتابونه ورسره دي، په دې تحفظ ختم نبوت تحریک کې دا شریک کیږي. پولیس یې روکاوئ، چرته روانې، تا ته پته نه ده چې کرفیو لګېدلې ده، پابندي ده په کوم طرف باندې روانې، دا ورته وایي. ما تر اوسه پورې په کتابونو کې د تحفظ عقیده ختم نبوت متعلق خبرې زده کړې وي، نن عملی میدان دی، راشه سینه ورته کولاو کړه، دی په دې خپه باندې ولګېده، وایي غلطي م وکړه چې په خپه باندې م وویشتمه، هغه ځای مې وولی، سینه یې ورته کولاو کړه چې په کوم ځای کې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق پروت دی. سید امین گیلانی دا شاعر د ختم نبوتو دیم په دغه تحریک کې شاملو او جیل ته وړوې شو. چې جیل ته یې ویوړه نو څه وخت بعد پسې مور لاړه او یو ماشوم زوی په کور کې پاتې شوی و، دی هم د ځان سره بوته سید سلیمان گیلانی او ښځې ورله هم بوتله ملاقات له. چې کله دا ور مخامخ شوه نو دا مور په جړا شوه. نو د جیل چې کوم سوپرډنټ و نو هغه ورته وی مور ته مه جاړه، دا خو اسانه معامله ده، یو فارم تا ته مخې ته کومه، په کوم تحریک کې چې دی شامل شوی و د هغه تحریک نه بیزاري اختیار کی، اوس به ستا زوی چې کوم دی نو تا ته حواله شي او آزاد بشي. دا مور څومره غیرتي مور وه، دی دا سوپرډنټ د دې ګریوان نه په دواړه لاسه راونیو او ویې خوځاو، وی یاد ساته زه مور یم، فطرتي طور باندې مې زړه کې خفګان راغی چې په کور کې یوازې یم، دې ماشوم زوی ته د دې خپل زوی ګورم، دې خپل نوسي ته ګورم، دې ښځې ته یې ګورم، دې خپل انګور ته ګورم، فطرتي طور باندې مې په زړه کې یو درد محسوسیږي. جلاله لراله نور په الله قسم که د دې امین ګیلانی غونته کې زما 10 بچیانی او په دې معامله کې هغه شهیدان شي نو زما به هیڅ قسمه څه پروا نه.
نو دا د عقیده تحفظ ختم نبوت په باره کې قربانۍ ورکړی شوي دومره قربانۍ ورکړی شوي دي تاسو اندازه ولګوئ د حضرت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه مبارک راضی هغه به وی فرمایل چې آدھی زندگی میری ریل میں گزر گئی اور آدھی زندگی میری جیل میں گزر گئی نیمه زندگی میں په ریل کې تیره شوه او نیمه زندگی میں په جیل کې تیره شوه د څه دپاره مسلسل لګیاو د تحفظ ختم نبوت متعلق به تحریکونه چلول او دومره تحریکونه چلولی د هغه متعلق راځي د حضرت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې چرته عمره او حج لنه وتلی نه به ته وی زمانه دا کار پاتې کیږي د رسول الله مبارک روضې ته چې مخامخ شم هسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه خفه شي چې عطا الله ته دلته را روانې او زما د تحفظ ختم نبوت چې کوم دی نو څوکیدار نشته دی لاړ شه ځه د تحریک ختم نبوت د حضور صلی الله علیه وسلم د دغه عقیدې د مسلمانانو د دغه عظیم کار د دې چې کوم دی نو سیره جوړه شه دا په خپل مضبوطیا سره چې کوم دی نو راونیسه چرته کې عمره او حج لنه وتل حضرت درخواستی رحمت الله علیه رسول الله مبارک روضې ته مخامخ شومه چې د شپې سملاستمه نو خوب مې ولیده رسول الله مبارک خوب کې راغی او ما ته وایي کله کلي ته لاړې نو زمان وسی ته به زما سلام وې ما ته تپوس وکړه چې د الله رسوله ستا نو وسی څوک دی چې ته یې نه پېژنې زما د ختم نبوت دفاع کوونکی عطا الله شاه بخاري دی که نه هغه زما نو وسی هغه ته به زما د طرف نه سلام نو خلکو قربانۍ ورکړي دي په 1953 کې عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د دغه تحریک آغاز وکړ درې مطالبې کې خودي اولنۍ مطالبه دا کې خوده چې ظفر الله خان قادیانی د چې کوم دی نو د کرسۍ نه کوش دا د ښکته شي دی مونږ وزیر خارجه نه منو دویمه مطالبه دا کې خوده چې په اعلی اعلی عهدو باندې کوم قادیانیان مشران دي دیو د استعفا ورکړي دریم دا چې قادیانیان دی حکومتي سطح باندې په حکومتي لیول باندې کافر تسلیم کړی شي او دا تحریک شروع شو دغه تحریک چلیده دومره قربانۍ به خلکو ورکړي بیا د 1974 معامله رااله دا علماء کرام را جمع شو او دی یو تحریک جوړ کړ چې د هغې سربرای حضرت یوسف بن نوری رحمت الله علیه هغه وګرځاو حضرت یوسف بن نوری رحمت الله علیه دا تحریک له وجود ورکو او یو جانب پکې واچاو د خطراله هغه واقعه دا وه چې د کالج څه الکان دا په چکر باندې تله 30 الکانو چې چکر یې ولګاو نو یو ځای ته ورسېده هلته کې ورته چا نورو نوجوانانو د قادیانیانو څه پمپلیټ یې ورکړی څه لیټریچر یې ورکړی چې دا تاسو وګورئ دغه د کالج هلکانو هغه لیټریچر یې غوزار کړی وی دا څه نوې خبره ده د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد به بل نبی راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خو نبوت تمام شوی دی دا خبرې مونږ ستاسو نه منو هغه یې غوزار کړی پمپلیټ یې دغې نوجوانانو چې کله دا عمل وکړو نو دغې قادیانیانو به دیو پسې شو او دغه 13 نوجوانان د چناب نګر په سټیشن کې ودرول او هغوی ته عبرتناکه سزا ورکړه په سیریو باندې ګزارونه وکړه په لوړو باندې ګزارونه وکړه لهو لهانې کړه د دغې نه واقعه راوچته شوه